په قرآن کې د زکات ورکولو ذکر وکړه او زکات هغه سړی به ورکوي چې اوس سره او په دغه پیسو باندې کالم تیر شوی مطلب تیر کال د زکات ورکړی دی سږ کالم ورسره پیسې شته نو سږ کال یې به هم ورکوي یا تیر کال د زکات نه دی ورکړی خو لیکن د روژې نه بعد د ده سره پیسې وشوې او بله روژه پرې راله دا به بیا زکات د خپلو پیسو ورکوي چې د سره کم او بیش 90,000 روپۍ لکه چاندي به وکتلی شي چې 52.5 تولې چاندي دا 1 توله پسو ده نو تقریبا 90,000 روپۍ راځي دا به چاله ورکې هغه چاله چې غریب وي زکات چې چاله ورکې د هغه نه اول تپوس پکاري چې پتا زکات کیږي او که نه که چرې زکات ته داسې یو کس ته ورکه چې هغه باندې نه کېدو او تا ورکه او تا ته پته هم ده چې پې نه کېږي او بیا دې م ورکه یاد وساته دغه زکات دوباره پتا ورکول فرض دي زکات په مال کې ورکول فرض دي چې کال پې تیر شي دغسې 9.5 تولې سونا یا د دې نه زیاته چې کمې زنانه سره یا د سړي سره په هغې باندې هم زکات ورکول په دې زنانه باندې فرض دي زکات به ورکوي کومه زنانه که دغه کالی سونا دا استعمالی او که نه استعمالی هر کال به دا زکات ورکوي بعضی زنانه دا وی چې کومه توله استعمالی وی په هغې زکات نشته دا یاد وساته چې کله ته د سونې مالکه شوې که ته استعمالی او که نه استعمالی د هغه نقد پیسې ستا سره پرتې دي په دې باندې تا باندې زکات ورکول فرض دي دغسې د کاروبار سامان دی دوکان دی او ستا د دوکان یو کال وشه د کال په آخر کې چې په کومه میاشت دی دوکان کولاو کړی او مال دې پکې اچولی هغه ورځ راله بل کال نو بیا به ته د خپل دوکان حساب وکړې چې زما په دوکان کې څومره مال پروت دی د هغه مال زکات به ورکې او په دوکان کې که ستا د کپړو دوکاني د نارینۍ یا د زنانۍ نو په دې کې به ته درمیانه مال چې هغه نه ډېر ګران وي او نه ډېر ارزان وي درمیانه مال به هغه په زکات کې ورکې هغه کپړه به ورکې چې هغه درمیانۍ یو سړی وایي ښه کپړه زه ورکولی شم ښه کپړه دې ورکي خو بیکاره کپړه به نه ورکوي که بیکاره دې ورکړه او ستا په دوکان کې نه خرڅېږي او ته دا به زکات کې ورکم دغه زکات دی الله نه قبلوي
دغسې ستا د سټور دکان دی او په دې کال تیر شو ته به د خپل دکان مکمل حساب کې کال بعد دا نه چې ماله خو جي دا مال راځي زه یې خرڅوم نو ما سره خو پې کال نه تېرېږي نه دغه پیسې چې تا کمې په دکان کې ګیرې کړي دي هغه حساب به کوې نو هغه پیسو مطابق چې دومره مال زما په دکان کې د 1 لاکو مثلا پروت دی نو ته به د 1 لاک روپو د دې سټور د دې دکان زکات وباسي دا په مسلمان فرض دی او په کلیوالو باندې دلته خو خاریه ده کلیوالو باندې په خپلو خانو او په چیلو یعنی 40 چیلې چې چاهي پای کې و چیلې کال بعد زکات ورکول فرض دي درمیانه دغه حساب دا د زکات دی خو چې زکات څوک نه ورکوي او ښه ورته پته وي چې په ما زکات کیږي او دا یې نه ورکوي د دې وایي یو مسله ډېره همدغه ده چې یو سړي سره 9 تولې یا زنانه سره 9 تولې سونه خو شته او 50,000 روپۍ مو سره شته 90,000 ته روپۍ د دې نه رسیږي نو علما فرمایي په دې 9 تولو باندې بیا هم پتا زکات نشته صرف امام سے فرمائی رحمه الله هغه فرمائی د غریبانو خیال دی پکې وساتلی شي که نغدي پیسې ورسره یو 50,000 وي نو بیا دې ورکړي هغه صرف خیال ساتلی خو په حدیثو کې چې کوم راغلي هغه 9 تولې والا شرط دی پیسې به د سونې سره نه ملګری کې پیسې ځان ته زکات دی د سونې ځان ته زکات دی د چاندۍ چې 52 تولې چا سره وي د هغې ځان ته زکات دی دغسې یو دکاندار دی هغه د سونې کاروبار کوي یا د چاندۍ د دواړو کاروبار کوي او خلکو له کالي او سونه جوړوي نو کال بعد به دغه زرګر دکان والا د دې خپل دکان حساب لګوي او دا به زکات ورکوي چې د 10 سره 15 تولې سونه وه که 10 تولې وه دا به د دې ټولو حساب ولګوي نو چې سونې څومره قیمت جوړ شه په 40 باندې چې ستا سره څومره پیسې مثلا یو سړی دی هغه وایي چې ما سره 1,50,020 روپۍ دي نو دغه پیسې دې دا ولیکي او په 40 دې تقسیم کی به دا 40 انسا دا لکوم تقسیموي کروڑوم تقسیموي چې کم تاله په تقسیم کې دې 40 روپو راوستا پوه شه چې په ما دومره زکات دی بس لکونو ته حساب نه دی پکار چې په 1 لاک کې 2,500 دي نو په 50,000 کې څومره شوي بس په 40 ټولې پیسې تقسیموه تاله به خپله ریټ راوباسي اوس چې څوک زکات نه ورکوي او ټول ما ټول کوي د ده دپاره وعید څه دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د ټولو نه چې مخکې کم 3 کسان جهنم ته ځي د ټولو نه مخکې چې د ټول خلق به ولاړي دا 3 کسان به اول جهنم ته ځي په دې کې یو بادشاه چې په خلقو باندې په زور مسلط شي او په خپل قوم باندې ظلم کوي یو دغسې بادشاه دویم فخر کوونکی غریب سړی
چې غریب وي او دا فخر کوي او داسې سټایلونه کوي او اوچتې اوچتې خبرې کوي یو دغه انسان نن که زما وستا په ودونو کې وګورې چې دا غریب څومره پښتو په خبره کې وی کونوازي چې دا غریب سړی څومره کوي دومره مالدار نه کوي تاسو وګورئ لس او پنځلس شپې به او یو میاشته پورې به دا ډمان ګډوي دا به په کور کې ډیجې لګوي او که ته زما غریب ځوان او نوجوان ته وګورې د ده په مخ کې چې ته د ګیرې سټایل وګورې د ده د ویښتو سټایل وګورې د ده کپړې وګورې په دې یخنۍ کې سار وختي که ته د ده ګریوان وګورې ده به ګریوان کلاو کړی امبیل به یې اچولی دغه 100 روپو والا او په بازار کې به روان وي په دې یخنۍ کې دا زمونږ او ستاسو د هغه غریب چې تکبر او فخر کوي الله دې موږ او تاسو بچ کړي دویم جهنمي به دی او دریم به هغه وي چې زکات نه ورکوي دریم کس چې جهنم ته الله داخلوي هغه سړی به وي چې زکات نه ورکوي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلاۃ والسلام او فرمایل چې څوک زکات نه ورکوي نو په ده باندې به الله رب العزت یو گنجی مار مسلط کړي او د ده په دې سر کې به 2 ټاکې توري کم مار چې د سر نه گنجی بالکل صفائی دا غټ ماران تاسو وګورئ او د ده په دې سر باندې داسې 2 نقطې مې تورې دا د زهرو نه ډېر زیات ډکي او د ده ټک د نورو مارانو په نسبت ډېر درونی نو یا الله رب العزت به په ده داسې مار مسلط کړي او الله رب العزت به دغه مار دغه سړي ته چې زکات یې نه ورکو دې غاړې ته یې ورواچوي دا نه چې ټک وله ورکړي او بس مړ شي نه د هیبت والا دی چې یو سړي ته ټک ورکول دي یو په سړي پورې مار انختل دي دا ټک نه دا مار چې په سړي پورې ونښړي دا ډېر تکلیف ورکوي نو دا مار به وله الله پاک دې غاړې ته واچوي نو بیا به دغه مار د غاړې سره ټکونه ورکوي الله دې موږ او تاسو ته بچ کړي د هغې ورځې نه د بچ کېدلو دپاره او خاص کر زنانه چې دې سره به ښې تولې سونې پرتې وي 9 تولې 8 تولې دا به پرتې خو زکات به دا نه ورکوي و ابو الاحوص رحمه الله فرمای و عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایا و څوک چې زکات نه ورکوي عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمای څوک چې زکات نه ورکوي او په ده زکات فرض شو و د ده فرض منظم الله نه قبلوي ولې که په قرآن نظر واچې نو قرآن کې الله رب العزت چې کله د مون ذکر کوي فوراً ورسره ذکر د زکات کوي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة غالباً 27-28 کرتے په قرآن کې دا لفظ راغلی او د مون سره فوراً دویم ذکر بیا د زکات او بیا فرمای قرآن
یوم یحما علیها فی نار جہنم فتقوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم. وی دغه مال چې د په دنیا کې د خپل مال زکات نه دی ورکړی، وی دغه مال به راشي او دا به الله رب العزت په اور کې ګرم کی. نبی علیہ السلام فرمائی مفهوم مبارک داسې دی د دې نه به الله پلیټونه جوړ کی، پلیټونه، هغه پلیټونه به ګرم کی او د ګرموالي نه بعد دغه سړي له به جباههم په مخ باندې به دته دا ټکور ورکوي، داسې یو لوښی چې ګرم شي او بیا ترې تانبه جوړه شي او بیا د سړي مخ تاو هغې ته نه شي کتلی او چې ده په دې مخ دا تنبه غورځېږي دا به څومره تکلیف وي. او بیا وجنوبهم په اړخونو باندې، په دې اړخ باندې یو طرف او د ګس طرف په دې طرف به داخونه ورکولی شي. قرآن مخ ذکر کړه، طرف یې ذکر کړه، وظهورهم او شا یې ذکر کړه. علما فرمایي دې کې وجه دا ده چې ده به دغه پیسې دا به په د خپلو سترګو وله کتل او داسې به یې شمارلې او ده د دې زکات نه ورکو، نو اوله سزا الله وله په دې مخ ورکوي چې تا دا خپل مال په دې سترګو لیدو تا زکات نه ورکو. دویم په اړخ باندې کپړې به واچولې په دې اوږو پورې اونختې، ډډه دې پې واچوله په متکبه ملاست وي دغه پیسو باندې به تا کور ته خیښې متکې او قرصې اخیستې او زکات دې نه ورکو. نو اوس دغه اړخونو باندې هم ټکور وخوره او دا د دنیا ټکور نه دی. ګورئ الله پاک دې مونږ او تاسو ته بچ کړي. عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی زما دی پا اللہ قسم وی، پا اللہ قسم خوری وی دا دا دنیا اور دا دا جہنم دا اور نا پناہ غواری، دومره خطرناک اور دی. او درم بیا قرآن فرمائی وظهورهم او پشاگانو باندې بم داغونه ورکولې کیږي. شاگانو باندې ولې ځکه چې دا به په دغه پلنګ او په دغه کټ او په دغه ډبل بیډ کې به دا پیوده کېدو او ده به دا پیسو باندې ښایسته ښایسته پلنګونه ځان ته اخیسته، زکات یې نه ورکو. نو اوس دغه داغونه په دې ملا هم وخوره. الله فرمایي دا ځکه هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه مالونه ستاسو دي چې دا تاسو ځان ته جمع کړي. فذوقوا ما کنتم تکنزون، الله فرمایي اوس وڅکه دغه عذابونه. کچرې زمون صرف په دې KPK کې خیبر پختونخوا کې دغه مالدار بلډینګونو والا صحیح زکات ورکړي. زه دا په شرطن او په پک کې خبرې سره دا خبره کولی شم چې په پېښور کې به یو غریب پیدا نه کړي. خو لیکن دا زکات نن مونږ تاوان ګڼلی دی، مونږ یې تاوان ګڼو. او یاد وساتئ ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل مفہوم مبارک دا سے دے وی قیامت با ترخاقی پوری نه قائمیگی تردی پوری چی یو سڑے با بیا خپل زکات راوالی یو تب ورمنڈا کی چی دارانا قبول کا سوک بیتی نالی دا به په دنیا کې ګرځي خو دغه زکات به دې څوک نه اخلي ځکه ټول خلک به مالدار وي
چا به پیسو ته ضرورت نه او اوس چې غریبان خلک شته اوس یې دغه مالداره نه ورکوي نو بیا به پته ولګي قرآن کې الله فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وې دا ځمکه چې کله اورج کیږي او دا خپل خزانه را بار کی وې بیا به خلک وایي چو دې مال دپاره موږ دومره د بل خونه خیستو قسم مې په دروغو خوړه دوکه مې کوله خپل ورور مې پې مړ کړی نن دا خزانې خو د ځمکه اورج کې دا زلزله راله خزانې ته بار پرتې دي بیا به دا خلک ویني خو څوک به یې رالی نه هر سړی به مالامال وي په دې سونې او په دې ملغلرو به څوک بیا څه کوي عباده رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام ما ته او فرمایل چې زه تا عامل لګم پلانکې علاقې ته لاړ شه زکات راغونډ کا خو پام کوه چرته د زکات مال ونه خوري حالان کې صحابه د زکات مال نه خوړ دا ما ته ترغیب دی او بیا ورته فرمایي که چېرې زکات مال دې وخوړو اوښ دې پټ که مثلا یا دې غوا پټه کړه او یا چیلې نو د قیامت په ورځ به بیا د دغه اوښ سره دا سړی را روان وي او دا اوښ به اوازونه کوي او 18,000 قومه کم او بیش به هر سړی دا وایي چې دا هغه انسان دی چې ته په دنیا کې دا زکات اوښ پټ کړی نن زموږ مشرانو ته راشه زما اوستا صرف د دې ویلا کې حساب وکړه دغو مشرانو ته زما اوستا د غریبانو زکات نه راځي دا څوک خوري زما اوستا په پاکستان کې څومره ایم پی ایګان و ایم این ایګان وي دې ته ولې دا زکات نه راځي چې دا غریبانو ته ورکړه نو دا یاد وساتئ دغه پیسې چې دې پې سبا موټر والي دغه پیسې چې دې پې سبا قرباني والي او بیا یې په اختر په ورځ حلالوي دا به ته وګورې چې دا ګاډي به او دغه غوایان او دغه اوښان به د قیامت په ورځ په دې پسې چغې ووایي خو افسوس چې زکات صحیح حقدار ته نه رسیږي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تا زکات راوویسته د خپلو پیسو نه د دغه مال راوویست په حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی دا زکات چې د پیسو نه ته زکات راوباسي مثلا د 1 لاک نه د 2.5 راوویست دې تا خیرې ویلې کېږي دا د مال خیرې دی په حدیثو کې ذکر راغلی دغه مال دا تا راوویست نو ستا هغه ټولې پیسې پاکې شوې او عایشه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام او فرمایل که زکات مال سره دی تا زکات نه دی ورکړی او دغه زکاتو پیسو څخه د لورې پیسې یو ځای کړې نو دا به مخلوط شي دغه پاکې پیسې د زکات د وجې نه به الله پاک دام تباه کړي نن موږ او تاسو ګورو نه یارې پلانکی کروړپتی و نن خیر ته ناست دی د ده پسې منظر ولټوه دا د دعوې سره ویم دا به د خپل مال زکات نه ورکوي وی ګورئ الا ماشاء الله بعضې خلق به وي چې زکات به هم ورکوي خو دا به د الله امتحاني به نو زکات او دام د قیامت و علاماتو یو علامه دا ده چې خلق به زکات تاوان وګڼي نن موږ زکات تاوان ګڼلی
بعضې خلک دا وایي دا ما په خپلو مټو ګټلي دا الله څه مو څه داسې کوي نو که دغه مټې د نه الله واخیستې به بیا وګټې بیا په جومات کې ولاړ یو خیر به غواړې دغه خپې د نه الله واخیستې نو بیا دا تورسرې زنانو نه مونږ اورېدلي دي خلک راته وایي چې دا خو مونږ په خپلو لاسونو ګټلي دي وی که دې زکات ورکې او که نه ورکې لا بعضې پکې وایي وی کم کالی چې استعمالی زکات شته او چې پروت وي زکات یې نشته دا نوې فتوا ده چې استعمالی او که نه استعمالی خو چې 9.5 تولې سونه ستا سره وه په تا زکات ورکول فرض دي حاکم رحمه الله فرمای وی نبی علیہ الصلاۃ والسلام یو صحابي زکات پسې ولیک چې عبدالله یعنی عباس رضی الله تعالی عنہ ته ورشه او ورته ووایه چې نبی علیہ السلام زکات غواړي زکات راوړه بیت المال ته پخوا زکات راتلو راغلو ای د الله پیغمبره عباس رضی الله تعالی عنہ داسې ماته فرمایي نبی علیہ السلام ته فرمایي او زما تره رښتیا وایي دې نه دا مسله ثابته شوه که یو سړی دا ووایي چې زه د خپل زکات څه کال یې ورکوم د آینده کال دپاره به بیا راسره لاس کولو یا بند وي د دې دواړو کالونو څه کوي چې د 3 کالو په یو ځای ورکوم هم ورکولی شي سنت عمل دی جایز دی یو مسله هغه ده چې یو سړی پیسې خو وسره شته خو ده چاله قرض ورکړي دي مثال کے طور پہ د 80,000 چاله قرض ورکړي دي او د 10 سره خپله پیسې په کور کې دي 50,000 نو دا د 90,000 نه واوړې دی نو دا باید زکات ورکوي که به نه ورکوي او ځکه چې دا چا سره قرض دی او پروت دی هم د ده ملکیت دی نو دا به د هغو پیسو چې 80,000 یې چاله ورکړي 50,000 ورسره خپلې دي دا به دواړې حسابوي نو دا به د 1,20,000 روپو زکات ورکوي او که دا وایي چې نه زه اوس نه ورکوم زه به صرف د 50,000 ورکم دا 80,000 چې کله ماته میلاو شوي بیا که 1 کال بعد وله میلاو شي که 2 کاله بعد بیا به که 2 کاله بعد میلاو شوي نو دا 80,000 روپو زکات به د 2 کالو بیا د هغې نه وباسي یو بل سړی دی د هغه سره 1,00,000 روپۍ خو شته کال هم پرې تېر دی خو ده باندې 80,000 یا 80,000 روپۍ زکات دی نو شریعت وایي چې په دې سړي زکات نشته ولې د 10 سره خو 100,000 روپۍ خپلې پاتې شوې 80,000 خو پې زکات قرض دی نو علما فرمایي ده باندې بیا زکات نشته څومره ښکلی دین دی خو افسوس دا دی چې موږ زکات ورکول په ځان یو دومره غټ بوج ګڼلی دی چې که زکات مې ورکړ که نه بس تواني به شم 2 شیونو کې یاد ساتئ مال نه کمیږي ګورئ ښه 2 شیونو کې یو خو صدقه ده په هغې خو نبي علیه السلام قسم خوړلی دی وی په صدقې سره مال نه کمیږي او دویمه ده په 2 شیونو کې مال نه کمیږي ښه په 2 شیونو کې یو په قربانۍ کې ښه شی اعلی دغه قرباني د نن څه کال مثال کې د 1,00,000 واخیسته بل کال به تعالی الله پاک د 1,20,000 روپو مال درکوي او د هغې نه به ښه سروی الی چې چا دا تجربه کړي تپوس ترې وکړئ او دویمه ده څوک چې زکات ورکوي زکات د ده په مال کې الله کمی نه راولي کنې وکړه تجربه او تاسو به کړي چې دغې مال کې الله کمی نه ولي بل کال ته ته وګوره ستا دا 1,00,000 روپۍ به 2,00,000 ته رسېدلي الله پاک په دې قربانۍ او په دې زکات کې دومره پیدا یې ښودې ده
دا چا خط را لېږلی وایي یو مدرسه ده د زکات په پیسو باندې آیا مدرسې ته چټۍ اخیستی شي او که نه دا مسله داسې دی دا واورئ که چېرې د مدرسې د استاذه دا غریبه وه نو دا دې دا پیسې دا قبض کی وادلی بیا دې ځان طرف نه هدیه کی بیا چټۍ دې راوړي ډایرکټ داسې نشي کولی چې زکات پیسې ته راوالي او بازار ته لاړه شي یا سړی یا زنانه او مدرسې ته یې پې راوړي اصل کې په زکات کې قبض شرط دی چې قبض کول شرط دی